فقال الذين كفروا نویلو کافرانو منهم ددینا ان هذا الا سحر مبین ندی دا خبری مگر جادو دے سرگند د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات اجکل ولید نو دیته جادو وی لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے اللہ د رضا د پر لائک کرو شیئر کرو دا د قرآن ترجمه په اردو او پښتو دواړو کې قرآن به پکې مخې ته ښیي او سره به په اردو کې قطعا معنی لیکلی شوي او په پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب فرمایي او دا صورت میدہ 109 نمبر آیات نوالی تر 113 نمبر آیات پوری ویڈیو اخیره پوری ګوره او نور خلکو ته هم شیر کړئ د ثواب پنیت باندې ان شاء الله خلک به دا قرآن ترجمه اوري اني با ماته تبا اجر ملويږي. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ او کله چې ما زړه کې واچولا حواریین تا ان دا خبره امنو بی چې ایمان راوړی پما و بی رسولی او زما پیغمبر عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړی او حیت وحی می وکړه یعنی القا می ورته وکړه او زړه کې مې ولا خبره واچولا حواریین د عیسی علیہ السلام ملګرو ته وي بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی زمونږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک د دواړو نوم یعنی لینک یو دی قرآنی معلومات یعنی قرآنی معلومات وګوره دنه پکې وګوره داشین قرآن دی پکې نه ٹھیک ده کنه نو شیر کې لګ ویډیو تر اخره پورې اوره ګوره تر څو اخره پورې ورېدل نه بیا به سمجھ کې نه راځي چې دا څه وي نو د الله درزا د پر ضرور شیر کې کومنټ راولېږئ پس مشوره را لګئ یہ کہ تاسو سے مشورہ نشه راکړئ کم سے کم ماشاءالله یا زبردست یا دل سخورو لګئ د کومنټ سره ویډیو مخې ته وځي اوس ویډیو اخره پورې ګورئ او شیر هم کوئ. قالوا ندی ویل آمنا من ایمان راوړو وشهد باننا مسلمون گواو سا چې موږ یو تابعدار مسلمان اذ قال الحواریون کله چې وی حواریین ملګرو د عیسی علیہ السلام یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوید مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ربستا نو دا خو د عیسی علیہ السلام ملګری او مؤمنانو دی دا خبره څنګه کی نو هل یستطیع ربک یعنی ستا رب دا خبره ومني هل یستطیع هل یطیع ربک آیا او بمنی ربستا ان ينزل علينا چراولیږي پمن باندې مائدة من السماء یو تیار دسترخوان دبرنا دا خو لا اوس درس شروع نه دی دا به اخره کې درس شروع کی بیا به سره قرآن هم خي دا خو زه ټیک ورکوم د خلکو ته د پاره دی چې دی مخې ته دا خبرې پکې راځي ان شاء الله مخ ته قرآن به سره هم خي او په ترجمه باندې په اردو په پښتو دواړو کې ان شاء الله او په ترجمه به سره هم کې اردو کې به سره هم کته لیکل شي ویډیو اخره پورې ګوره او لایک کې او شیر کې ضرور لایک کې او شیر کې مائده داسې دسترخوان چې د اسمان نه راکوز شي او د خوراک او د میوو ډکی چې کله خالی دسترخوان بیا ورته خوان وي او چې کله ډکی نو بیا ورته مائده وي اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري تان لري ربستا یعنی ستا خبره منی چې راولېږي موږ باندې تیار دسترخوان دبرنا قال نو عیسی علیہ السلام اتقوا الله او یریږئ د الله نه داسې مو وای ان کنتم مؤمنین کای منون کی یا دا معنا اتقوا الله ځان کی تقوا را ولای رجیون سي ان کنتم مؤمنین کای تابعدار منون کی قالوا ندیوه نريد من غواړو ان ناكل چې اخرو من هذا دسترخواننا وتطمئن قلوبنا او کلکشی زړونه زمن ونعلم او پوهشو علم نور هم زیات شي ان قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلیو ونكون عليها من الشاهدين او شو مونږ په دې باندې گواهی ورکوونکي
بیا کرانه څوک تپوس کوي نو موږ به ورته ویلی شو چې آو الله د اسمان دسترخوان را لګړیو او موږ تی خوراک سکا کړو موږ پاغي گوایو او مقصد دا بیانې چې کله تاسو یو سفر باندې ځئ او تاسو باندې علامات د مرګ راشي نو دوتنا گواهان مقرر کړي او هغه ته وصیت وکړي چې زما د پلانې شی زما کور ته ورسوي اوس د دې نه قرآن در شروع شو اخره پورې ګوره او شریک لایک اے ایمان والو گواہی پمین تاسو کی گواہی خود غیر قبول نه ده نو دلته کې شهادت نه مراد وصیت ده شهادت بینکم گواہی پمین تاسو کی کله چې حاضر شي یو تن تاسو تمرګ په وخت وصیت کې دوتنا انصافدار د تاسو نه یا دوتنا غیر د تاسو نه کئی تاسو سفر کون کی پزمک کی ورسیگی تاسو تا مصیبت د مرگ حسار کئی دی دوارو لرا رستو د مانزنا نو دوارا با قسمو کی پنوم د اللہ کا تاسو پی شک منیئی او دا باوئی لا نشتری به ثمنا نخوخو من پدی قسم سمال س دنیا لگا ولو کان ذا قربا اگر کوي دا قسم خوراک رشتہ دار قرابت دار لرا منگ با غلط قسم نخرو لگی دنیا دا پارا اگر کدا قسم خپل رشتہ دار خلاف ولی نوی ولا نکتمو شهادت الله نب پټو گواہی دا اللہ یقینا پدغه وخت یوبا گناهګارونا فإن عثر کیتلا وشی خبرداری راشی علا پدی خبره انهما استحقا اثما چې دواړو دباو کړي دي حق دواړو ثابت کړي دي پزان ګنا نو نور دوتنه بپاسی پزید دی ده غچانا استحق علیهم چې حق رک شوي دي پټ شوي دي دباو شوي دي الاولیان دغه دوتنه چې زیات نږدې وي دی مړی ته نو قسم وو کی پنوم د الله چې زمون گواہی احق زیاتا رښتینی دا د گواہی د دې دوړو نا وما تدینا او من زیاتې نکو په طلب د خپل حق کې ان اذا لمن الظالمین یقینا من دغه وخت بيو د ظالمانو نا ذالک دا خبره ادنا زیات نږدې دا ادنا دی خبره کې ډیر زیات امید ده ان یاتو بالشهادتی چې دی براتلو کې په گواہی علی وجهها رښتینی سرا حقیقی سرا سمی سرا او یخافو یا بدی يرو کې ان ترد چې واپس پکړې شي قسمونه دی باندې بعد ایمانهم رستو د قسمونو د دینا واتقوا الله يركوي د الله نا واسمعوا واوري امني والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفيق نورکی قوم فاسق لرا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم سوره مائده دا زی پزی نصاراو باندې رد کئ اوس دلته بیا دا مضمون راوړي او دا اول رکوع د اخري رکوع تمهید دی الله خپل احسانات بیانې یوم یجمع الله الرسل او نفی کوي چې یو پیغمبر هم غیبدان نه دی په غیب نه دی پوه یاد کوي هغه وخت هغه ورځ د قیامت راغون بکی اللہ راجم بکی اللہ پیغمبران فیقولون بفرمائی ماذا اجیبتم سو جواب درکڑے شوے تاسو تا ماذا اجیبتم اے پیغمبرانو تاسو چکل خپل قومونو له دعوت ورکړیو نو اغي قبول کړو کنو قبول کړي ماذا اجیبتم
قالوا ندی بوی لا علم لنا نشت دیس علم من سخا لا علم لنا بظاهر خودی زمن دعوت قبول کړي او خود زړه حال من خبر نیو لا علم لنا یا قیامت کی بدا تپوسو شي چې تاسو امتونو تاسو خبره منلی و او کنه دی به وی یا الله سوچ من موجودو نو مونږ ته خدای پته شتا او چې کله تا مونږ باندې مرګ راويس بیا مونږ اغه نه نیو خبر لا علم لنا دی زمنګ د تلون رستو سکړی دی مونږ نیو خبر لا علم لنا انك انت علام الغيوب یقینا ته په هر څه پوهی علام الغیوب پوهی په پټو خبرو باندې اذ قال الله دا قال یقول معنی کړه اذ یقول الله کلبچ او فرمای الله اے عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلى والدتک یاد کا نعمتونه احسانات زما پتا باندې او مور ستا باندې تو نعمتونو کی او ستا مور نعمتونو کی ما تا محتاج وای اذ ایتک بروح القدس کله چې ما امداد کړه استاد سو جبرائیل سره حفاظت کی ما ته محتاج تکلم الناس خبر دی کولی خلق سرا فی المهدی پغیګ کی وکهلا او پلوی عمر کی دا بیان د قیامت ته عیسی علیہ السلام د مور غیګه کی خبرې کړې وی دای معجزه وا او بیا به دنیا ته واپس راځي او د دریو دیر شکالو ظلمې وي او بیا به خلق سره خبرې کین وکهلا دا هغه عمر دی چې د صلیخ لکالو نه پسی تکلم الناس خبرې دی کولی خلق سره پغیګه کی او خبرې بکای پلوی عمر کی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ الله ولا د تورات انجیل علم ورکړو چې کله دنیا کې وو او چې کله اسمان تلار بیا به راکوزیږي نو بیا به الله د قران او سنت علم ورکی وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او ما علم درک تعلیم درک تا تا د قران او د سنت تورات او د انجیل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ او یاد کا کله بچی جوړاو تا د خټینا پشان د شکل د مارغ بإذنی په حکم زما سرا فتنفخو فیها نتاب پوکیو که پاغی کی فتکونو طیرا بإذنی نشوب مارغ په حکم زما وتبرئ الاکمه او تاب جوړاو سمو مور نه پیدا شویړون والابرص او د برګي مریض بإذنی په حکم زما وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي او کلب چتا ژوند کول را وستل مړي په حکم زما وَإِذْ كَفَفْتُ بني اسرائيل عنك او کله چې ما بند کړه او درول بني اسرائيل دتانا چتا ته نقصان اون رسیتا اون وجني دا ټول احسانات الله یادي وَإِذْ كَفَفْتُ بني اسرائيل عنك او کله چې ما منکړه بند کړه بني اسرائيل ستانا اذ جئتهم کله چې تا راتر کړیو دیتا بالبينات پسرګندو دلایل فقال الذين كفروا نويلوا كافرانو منهم ددينا ان هذا الا سحر مبين ندی دا خبري مگر جادو دے سرګند د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات اجکل ولدل نو دیته جادو وی واذ اوحیت الى الحواریین او کله چې ما زړه کې واچولا حواریین وتا ان دا خبره امنو بی چې ایمان راوړی پما و بی رسولی او زما پیغمبر عیسی علیہ السلام باندې ایمان راوړی او حیت وحی می وکړه
یعنی القا مې ورته وکړه او زړه کې مې ولا خبره واچوله. حواریین د عیسی علی السلام ملګرو ته وایي قالو ندی ویل آمنا من ایمان راوړو وشهد باننا مسلمون گواوسا چې موږ یو تابعدار مسلمان. اذ قال الحواریون کله چې وی حواریین ملګرو د عیسی علی السلام یا عیسی ابن مریم اے عیسی زوی د مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ربستا. نو دا خو د عیسی علی السلام ملګری او مؤمنانو دی دا خبره څنګه کی. نو هل یستطیع ربک یعنی ستا رب دا خبره ومني. هل یستطیع هل یطیع ربک آیا او بمنی ربستا ان ينزل علينا چراولیږي په موږ باندې مائدة من السماء یو تیار دسترخوان دبرنا. مائده داسې دسترخوان چې د اسمان نه راکوز شي او د خوراک او د میوو ډکی. چې کله خالی دسترخوان بیا ورته خوان وي او چې کله ډکی نو بیا ورته مائده وي. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري تا لري ربستا. یعنی ستا خبره منی چې راولېږي موږ باندې تیار دسترخوان دبرنا. قال نو عیسی علیہ السلام اتقوا الله او یریږئ د الله نه داسې مو وایئ ان کنتم مؤمنین کئ منون کی. یا دا معنا اتقوا الله ځان کی تقوا را ولئ رجیون سی ان کنتم مؤمنین کئ تابعدار منون کی. قالو ندیوی نریدو من غواړو ان ناکلا چې اخرو من هذا دی دسترخواننا وتطمئن قلوبنا او کلک شي زړونه زمون ونعلم او پوه شو علم نور هم زیات شي ان قد صدقتنا چې تا مونږ ته رښتیا ویلیو ونكون عليها من الشاهدين او شو مونږ په دې باندې گواهی ورکوونکي. بیا کرانه څوک تپوس کوي نو موږ به ورته ویلی شو چې آو الله د اسمان دسترخوان را لېږلی او موږ دې خوراک سکا کړی موږ په هغې ګوایو. ای ما ته وګوره ما ته وګوره اوس یې شعر که اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یې شعر که یاره خو خدای پاکه. او بله دا خبر ده لکه شعر کې د الله د رضا دپاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماو بیانات د دین خبرې د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي. دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي. علما نه تپوس وکړئ او د ګانو او د ویډیو او د ګانو او د ګډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي. څومره اوچته خبره ده. خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د ګډېدو د ډانس دغه ورته مه لګوئ او مه د ډانس او د ګډېدو په فضولو خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د ګوایۍ دی. دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی و دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ. کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده
او د الله د رسول ویډیو ده ان شاء الله چې د هغه فکر دین طرف ته شي ان شاء الله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار رونه خویندو له شفا راکړي، او الله پاک تاسو غونو په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا، او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو اپس کې محبت پیدا کاش، او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا، او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. امین ثم امین. او په کومنټ کې کم سے کم امین ووایه. نو څه رالیږی نه خدایه پاکه څه ووایم، زما سمج کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.